بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم الاسلام کتاب مونږ شروع کړی دی او هغې کې الحمدلله مونږ پوره کړو او د دې کتاب اولنی سم چې ده دا مکملېدو والا ده، دا اخرنۍ صفحه ده او د مونځ چې دی نو هغې کې مونږ د اودس ادا کولو طریقه مونږ وویله. اوس چې دی نو نننی سوال چې دی نو وایي امام منفرد او مقتدي په منځونو کې څه فرق وي او که نه؟ د امام او د مقتدي په منځ کې یعنې دې دواړو په منځ کې څه فرق وي؟ دا ډېر یو ضروري سوال دی او مسله هم ده، لکه توجه سره واورئ. اکثر خلکه چې دی نو د دې ورته پته نه وي نو هغه دې ځان پوه کړي او بل ملګري ته دې هم دا ورسوي، ورته دې ووایي. ناسته پاسته مجلسونو کې نو د دین خبرې هم کول پکار دي چې ستا هغه مجلس په عبادت کې شمار شي. دا علماو فرمایلی دي، الله والا. کله چې امام پسې مقتدیان ولاړ وي نو چې امام کله هغه جمع ودرېږي نو امام چې دی نو به ثنا ووایي، بیا به الحمد، بیا به پسې صورت ووایي. خو چې مقتدي پسې ولاړ امام پسې نو دی به صرف مقتدي به ثنا وایي، دی به بیا الحمد به نه وایي او نه به پسې صورت وایي، ځکه هغه د امام تابع دی. دا یو مسله شوه. اوس که مقتدي ځان له ولاړ وي، ځان له لمونځ کوي، یا که فرض کوي یا سنت کوي یا ترېنه جمع شوي وي نفلونه کوي، نو دا بس مکمل لمونځ به، یعنې مکمل نه مراد څه چې دا به ثنا هم وایي، صورت به هم وایي، الحمد به هم وایي او بل صورت به هم ورسره یو ځای کوي، مکمل لمونځ به کوي. خو چې امام پسې وي نو دی به صرف ثنا وایي، نور به چپ ولاړ وي پنځه واړه لمونځونو کې. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې موږ ته به استاد فرمایل چې اکثر خلکه چې د جمع له ځي نو امام صاحب چې دی هغه رکوع ته ښکته کېږي، یعنې پیلنی رکعت دی. نو اکثر خلکه چې دی نو دونه جلدی کوي چې هغه څنګه ورمخکې شي او رکوع ته ځان رسوي نو هغه داسې کوي الله اکبر او بس رکوع ته لاندې شي. نو دا زموږ استادو فرمایل چې دا د لمونځ کې شامل نه شو، ځکه چې الله اکبر به دی یو پیره به پیله دا مطلب ادا کوي چې الله اکبر، او دویم پیره چې دی دا به بیا الله اکبر هغه ته به ځي، رکوع ته به ځي. نو دا د دې هله دا لمونځ کې شامل شو. دا خو چې الله اکبر ووایي دا خو ځان نه لګیا دی لمونځ هغه کوي. نو صحیح طریقه داره دا یو مسله ده زده کوي چې کله امام صاحب رکوع کې وي نو چې ته څنګه لاړ شي نو ته به یو پیره به الله اکبر ووایې، ځکه چې د لمونځ تکبیر دی هغه ته پیلوې، بیا پسې دویم د رکوع تکبیر دی هغه الله اکبر، نو هله به ستا لمونځ کې ته شامل شوې. داسې به نه کوې چې الله اکبر او بس ډایرکټ، نو تا خو هغه د لمونځ تکبیر کې و تا خو هغه ادا نه کړو، یعنې مطلب د رکوع تکبیر خو تا ادا نه کړو، دا خو تا صرف د لمونځ تکبیر وي هغه کو الله اکبر دی ویلو. دا ډېره یو ضروري مسله ده. دا ملګرو سره یو بل سره دا مسلې داسې خبرې کوي دا عبادت کې شمار کېږي. او د صحابو طریقه هم دا وه، د تابعینو الله والو چې په مجلسونو کې ناست وو نو د اخوا دېخوا فضول بس خبرو په ځای به هغې اوبه د دین خبرې کولې، یو بل ته مسلې یو کس ته د مسله پته وه هغې به وویله نو نورو خلکو به هم فایده وشوه. نو انشاءالله آینده به بیا مونږ مخکې د لمونځ فرایض بیا ورپسې دویم نمبر باندې چې دی غسل دی، بیا ورپسې تیمم چې کوم ضروري عوام چې دی نو هغې ته ضرورت دی هغه به انشاءالله بیانوو. صدق الله العظیم.